Hello viewers, راځئ چې زده کړو د انګلیش sentences with Pashto translation. Viewers ویډیو کمپلیټ وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. Sentence دی He has been wounded. Wounded means زخمی. هغه ټپي شوی دی یا هغه زخمی شوی دی. بل سنټنس دی The train stopped. Stopped means ودرېدل. ریلګاډی ودرېدو. Stopped ودرېدو. I was unwilling. Unwilling ناخوښ. زه ناخوښ وم یا زه ناخوښه وم. He remained cheerful. Cheerful means خوشاله. Remain پاتې یا باقی. هغه خوشاله پاتې شو. Cheerful خوشاله. He went out. Out means بهر. هغه بهر لاړ. He ran to the station. Ran منډه وهل. هغه سټیشن ته منډه کړه. Men have fought for their country. Men د man جمع ده. سړي یا نارینه د خپل هیواد لپاره جنګېدلي دي. هیواد وطن. He was afraid of being late. Late means ناوخته. Afraid یریدل. هغه سره یره وه د ناوخته کېدو. بل سنټنس دی I will stay. Stay means قیام کول یا پاتې کېدل. زه به پاتې شم. Reads for profit. د ګټې لپاره لوستل. Profit means ګټه یا نفع. It was late. Late ناوخته. It was late ناوخته و. بل سنټنس دی He was honest. Honest means صادق. هغه صادق و. هغه رښتونی و. هغه ټیک و. He is not a fool. Fool مطلب دی احمق. He is not a fool means هغه احمق نه دی. He is faithful. Faithful معنی ده وفادار. He is faithful هغه وفادار دی. Viewers چینل سبسکرایب کړئ، لایک یې کړئ او دا ویډیو شیر کړئ. Thanks for watching.